سلامونه او ستړي مشئ دا لکی براډکاسټینګ دی او زه طاهر احمدزی یم. دوه ورځې مخکې د پاکستان پخواني وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد های کورټ کې پیشي وه چې هلته دی د القادر ټرسټ کیس کې گرفتار کړی شو. په پورا پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف ورکرز راووتل او مختلف ښارونو کې احتجاج شروع کړ. دغه رنګ احتجاج ټایم په ټایم زور ونیولو او د چې کوم سرکاري املاک دي هغې سره چې کوم پبلک ځایونه دي یا بلډینګز وي هغې باندې هم د پاکستان تحریک انصاف چې کوم احتجاج وو یا احتجاج کوونکي وو هغې اټیک وکړو. په دې وخت موږ په راولپنډي کې په سیکس روډ چې کوم میټرو سټیشن دی هلته ولاړ یو. دغه هم یوه ورځ مخکې د شپې په 1 بجه مکمل د دې چې کوم بلډینګ دی د میټرو سټیشن دغه وسوځلی شوی دی. نو راځئ تاسو ته موږ وښایو د دې میټرو سټیشن موجوده حالات ولځئ هغه تاسو کتلی شئ چې بالکل مکمل سوی دی. دا د سیکس روډ میټرو سټیشن چې کوم ځای کې تاسو ته ټکټ میلاویږي هغه ځای دی او بالکل صرف یې اوسپنې پاتې دي نور هېڅ پکې نشته دی. دا چې کوم دی دا لیفټ دی په دې کې به مزدوره خلک د لاندې نه پاسه پلیټفارم ته راوچتېدل. نور ځایونه هم تاسو ته موږ وښایو. دا د دی چې کوم الکټریکل سامان دی هغه تاسو کتلی شئ چې بالکل سوی دی. که تاسو د بلډینګ چې کوم پاسه ځایونه دي هغه هم کتلی شئ چې مکمل توګه باندې سوي دي. پاسه زه اوس پلیټفارم ته هغه هم تاسو ته وښایو چې د هغې څه حالات دي. دا تاسو کتلی شئ دا هغه وړی دي چې کوم الکټریک سیډیا ورته وایي چې په دې باندې خلک ډایرکټ ختلی شي. نو د دې حالات هم بالکل خراب دي. پاسه زو پلیټفارم ته هغه هم تاسو ته بالکل دا موږ چې کوم مین پلیټفارم دی هغه ته راورسېدلو. بالکل د یو سنسان ویران ځای چې کوم دی هغې منظر پیش کوي. تاسو کتلی شئ دغه مین پلیټفارم دی. دلته نه خلک د راولپنډي نه اسلام آباد ته تللی شي پکې او د اسلام آباد نه راولپنډي صدر ته. که دې طرف ته مونږ وګورو دغه هم د پاسه چې کوم ایریا ده دا د دې اخرینی چت دی. دلته کې هم اور راوچت شوی دی او د دې ځای چې کوم ځایونه دي هغې ته هم نقصان ورسولی دی. تاسو کتلی شئ دا هغه چې کوم لیفټ دی بالکل دا مکمل توګه باندې ختم شوی دی او ډېر بد حال یې دی. نو بالکل احتجاجونه خو ډېر زیات شوي دي او په دې ملک کې خو دې رنګ احتجاج چې کوم دی دا ډېر بل قسم احتجاج شوی دی ځکه چې نه صرف سرکاري املاک ته نقصان هم رسولی دی بلکې چې کوم پبلک ځایونه دي لکه څنګه په پېښور کې اسپتال باندې هم اټیک شوی دی. دین علاوه چې کومه موټروې ده د سوات هغه هم یو د عام خلکو ځای دی او دغه رنګ دا چې کوم میټرو سټیشن دی په دې کې به د روزانه په بنیاد باندې په زرګونه خلک اسلام آباد ته تلل او د اسلام آباد نه به په زرګونه خلک دلته راولپنډۍ ته راتلله. راولپنډۍ نه که موږ اسلام آباد ته آسې هم زو په لوکل ګاډي کې یا ټیکسي موږ نه سنو تقریبا 900,000-700-800 روپۍ تانه اخلي او د دې ځای نه تاسو په 10 روپۍ باندې اسلام آباد ته رسېدلی شوئ. په دې کې به مختلف خلک سفر کولو چې هغه کې به بیماران هم وو. دې نه علاوه معذوره خلک دپاره هم په دې میټرو سټیشن کې خپل ځای وي هغې به هم په دې کې سفر کولو. څنګه که موږ تاسو وګورو چې دې وخت ملک ډېر زیات د مهنګایي سره په مخه دی او په مهنګایي په دې لړ کې د اسلام آباد نه تر پنډۍ پورې سفر کول دا هم یو مهنګه ترین سفر پرې وځي. خو د دې میټرو سټیشن په وجه سره دغه سفر چې کوم د خلکو دپاره سوټیبل و د خلکو دپاره به اسانتیا د میټرو سټیشن پیدا کړې وه. بالکل قدمونو کتونکو دا د راولپنډي سیکس روډ چې کوم میټرو سټیشن چې کوم مناظر وي هغه تاسو ته موږ وښودل. احتجاجونه لا اوس هم شروع دي او پته به یې لګي چې تر کوم حده پورې به نور هم د پبلک ځایونو نقصانات کیږي. باقي د دې په حوالې سره تاسو څه رایه لرئ هغه تاسو باندې ډیپینډ کوي. مننه.